د شپې داستان. د واکمنو له ازاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور شپې داستان خپرونو په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د دغه په زړه پورې داستان د تیرو برخو ملتیا به مو کړې وي. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. رنبیر وویل ستاسو د پریشانۍ ضرورت نشته. د جیکریشن کسانو زما د پلارجان په اړه راته وویل چې هغه وژل شوی دی، خو زه د شکنتلا په اړه معلومات غواړم. عمر خوړلي سړي ځواب ورکړ. زه چې ټپي شوم ختیځ لوري دروازې ته مې منډه واخیستله. هلته لا تر دې وخته زموږ څو کسانو پښې خرلې وې او د دښمن ډلې چې ښایي په تیاره کې به یې له یرغل څخه ویره درلوده له لرې یې چغې وروهلې. زه په تیاره کې د دښمن له نظره غلی له خپلو ملګرو سره یو ځای شوم. لږ ځنډ وروسته شکنتلا هم له 2 تنو سره د عام د ونو په منځ کې غلی هلته راغله. ما په تیاره کې د هغې غږ وپېژاند او لاس مې یې ونیو. ومې پوهوله چې نور باید بهر ته ووځي. موږ لوبه بایللې ده. له دغه کونج څخه پرته نوره ماڼۍ دښمن نیولې وه. په دې کې د دښمني وطن په لوړ غږ وویل اوس تاسو 18 تنو جګړه بې ګټې ده. که ژوند غواړئ وسلې وغورځوئ. خو موږ د وسلو غورځولو په ځای دروازه خلاصه کړه او بهر ته ووتو. له دروازې څخه بهر د دښمن څو تنه موږ ته په کمین کې ناست وو. هغوی پر موږ غشې وغوړول. څو ملګري مو ځای پر ځای ولوېدل، خو تر هغه وروسته دښمن په موږ پسې راتلل ضروري ونه بلل. زما باور دی چې شکنتلا له ما سره بهر راووتله، خو له هغې وروسته ماته معلومه نه شو چې هغه چېرته لاړ. لچمن څوک ولیدل چې سیند ته یې ځان وغورځاوه، خو هغه په پوره باور ویل چې هغه شکنتلا وه. ته پوهېږي چې د هغې ښه لامبوزده وه. زما باور دی چې هغه به د سیند څخه پورې وتلې وي. زه د خپلو زخمونو په سبب تر بلې ورځې پورې د سیند په غاړه په پټو کې غلی وم. له هغې وروسته د جیکریشن کسانو زه ونیولم او هغه ته یې وروستم. هغه غوښتل ما ووژني، خو لور او مېرمنې زما په بوډاتوب زړه وسوځاوه. د هغوی په سپارښتنه یې وبخښلم. رنبیر پوښتنه وکړه لچمن چېرته دی؟ عمر خوړلي سړي ځواب ورکړ هغه کلی پرېښی او چېرته تللی دی. رنبیر بیا وپوښتل آیا پلارجان مې پر ماڼۍ له یرغل څخه د مخه وژل شوی و؟ هو، هغه یې له سیند څخه پورې غاړې د سردار انوپچند په کلي کې وژلی و. سردار انوپچند هغه ته پیغام راستولی و چې د آس مذهبي پیشوا او د سیمې سرداران ورته راغلي دي. هغوی غواړي له تا سره وګوري. د ده روغتیا هم ښه نه وه، خو بیا یې هم سهار وختي 2 تنه نوکران ورسره کړل او هلته ورغی. په هغو نوکرانو کې یو زما وراره دیال و. د انوپچند په باغ کې د آس د مذهبي مشر او د سیمې د نورو سردارانو څخه پرته د بهار د څو کسانو په ډله کې جیکریشن هم و. مذهبي پیشوا او د سیمې سردارانو ستا پلارجان د لوی راجا پر خلاف د شاهزاده په دسیسه کې پر شریکېدلو پړ وباله، خو هغه ترې انکار وکړ او ځواب یې ورکړ د مسلمانانو پر خلاف چې زموږ راجا څومره بې همتي کړې ده پر هغې زه ډېر خفه یم. خو د پلار پر خلاف د زوی په دسیسه کې زه ځان نه ورشریکوم.
زه دا هم نشم زغملی چې د کالنجر او ګوالیار پوځونه دې زموږ پر وطن راوخیږي. شهزاده که د خپل پلار پر تخت پر کېناستلو بریالی هم شي، دا به د ده بری نه بلکې د کالنجر د راجه بری وي. شهزاده به د هغه د لاس آله وي او تاسو خپل راجه ته د بې همتۍ پیغور ورکولی شئ. خو زه دا پوښتنه کوم چې کله مسلمانانو یرغل وکړ نو د کالنجر او ګوالیار پوځونه چېرته پټ وو؟ که په هغوی کې زیات غیرت وای نو په کور کې د کېناستلو او نندارې پر ځای باید د راجه مرستې ته ورغلي وای. اوس جیکریشن غوندې خلک هم ستاسو سره دي. دی چې ما ولید داسې معلومیږي چې د وطن د عزت او ازادۍ سودا شوې ده. لومړی هغه د مهابند د راجه په لمسون په هیواد کې د بغاوت او اړودوړ هڅې کولې او اوس هڅه کوي چې موږ د کالنجر او ګوالیار د راجګانو غلامان کړي. جیکریشن چې دا واورېدل چوپ پاتې نه شو. هغه ستا پلار ته د بې همتۍ پیغور ورکړ. ستا پلار په غوسه شو او توره یې وکښله. جیکریشن له پخوا څخه تیار و. ستا پلار له لږې مقابلې وروسته ټپي شو او وغورځېد او جیکریشن هغه ته د بیا جګېدو فرصت ورنه کړ. د انوپ چند په اشاره د هغه په نوکرانو د هغوی سپاهیانو حمله وکړه. کالو ووژل شو خو جیدیال پر آس سپور شو او راوتښتېد. له دې پیښې څخه 18 ورځې وروسته موږ د لوی راجه د وژل کېدو او د شهزاده پر تخت کېناستلو خبر واورېد او بیا 10 ورځې هم نوې تېرې شوې چې جیکریشن د نوي راجه څخه د خپل پخواني جایداد د اخیستلو اجازه واخیسته او زموږ پر کلي حمله وکړه. رنبیر وپوښتل آیا ستا باور دی چې د جیکریشن کسان د شکنتلا په نیولو نه دي بریالي شوي؟ بوډا سړي ځواب ورکړ هو بالکل. جیکریشن چې د هغې له موندلو څخه مایوس شو د هغې په موندلو یې انعام اعلان کړ خو هیڅ چاته د هغې درک معلوم نه شو. دا وخت یوه کلیوال وویل بادار اوس سهار ته لږ وخت پاتې دی، تاسو بیړه وکړئ. رنبیر وویل زه غواړم بندیان لږ لرې له ځانه سره بوځم. هغوی باید په داسې ځای کې پرېښودل شي چې دلته یې تر ډېره وخته څوک ونه شي موندلی او په دې ډول به موږ ډېر فرصت ترلاسه کړو. اوس له ما سره ستا غم دی. زه به د بندیانو په وړاندې تاسو ته داسې هدایت درکوم چې هغوی ته داسې ښکاره شي چې تاسو له ما سره راغلي وئ او له ما سره بېرته ځئ. خو تاسو ته لازمه ده چې له ما نه رخصت شئ، نیغ خپلو کورونو ته ستانه شئ. اوس له ما سره راځئ او آسونه هم هلته راولئ. بیا د بندیانو ځای ته ورغلل. رنبیر د خپل آس پړی خلاص کړ او یو سر یې پر سن وتاړه. په دوهم یې 2 بندیان په لاسونو وتړل. دریم بندي یې د شمبونات د آس پر سن وتاړه. له هغې وروسته یې کلیوالو ته مخ واړاوه او ویې ویل اوس تاسو ورځئ، پر خپلو آسونو سپاره شئ او له نور پوځ سره یو ځای شئ. زه دغه بندیانو یو خوندي ځای ته رسوم او بیا زه هم در سره یو ځای کېږم. او ګورئ تر سرحد تېرېدو پورې تاسو باید همداسې د کلیوالو په جامو کې وئ. اوس ورځئ. کلیوال په بوټو کې ورک شول. رنبیر او شمبونات پر آسونو سپاره شول. 3 بندیانو له دوی سره سمې منډې وهلې. د هغوی مخه د سیند د څنډې شمالي لوري ته وه. پر ختیځ افق د سهار سترګه راختلې وه. دې خلکو 2 میله لاره وهلې وه. کیڼ لوري ته په یوه ګڼ ځنګل کې له ننوتو سره رنبیر آس ودراوه او ترې پلی شو. بیا یې 3 واړه بندیان یو یو له یو بل څخه لږ لرې وتړل. بیا چې پر آس سپور شو هدف او منزل ورته معلوم نه و. هغه دومره پوهېده چې د سهار په رڼا کې دغه ځنګل تر بل هر ځای د ته زیات خوندي دی. شمبونات وپوښتل صاحب اوس موږ چېرته ځو؟ رنبیر د هغه د پوښتنې د ځواب په ځای وویل
آیا تا د پلار او شکنتلا په اړه خبرې واورېدې؟ هو صاحب، ما هر څه واورېدل. رنبیر وویل اوس له شکنتلا پرته زما په ژوند کې بل هیڅ هدف نشته. زه به هغه په ځنګلونو، دښتو او غرونو کې لټوم. زه به یې په څپرو، ماڼیو او درمسالونو کې ګورم. زه به تل د شکنتلا سلګۍ اورم او هیڅکله به ارام نشم. شمبونات وویل تاسو به زما یوه خبره ومنئ. څه خبره؟ ګوره، که شکنتلا شاوخوا چیرته وای نو د سیمې خلکو به تر ننه پورې پیدا کړې وای. هغه خامخا لرې تللې ده. ته یې په ګاونډیو ریاستونو کې چېرته ولټوه. له ټولو راجګانو او لویو شهزادګانو او سردارانو څخه یې پوښتنه وکړه ستاسو پلار څوک نه پیژني؟ بیا تاسو 5 کلونه د مسلمانانو په جیل کې تیر کړل. د هېواد د هر راجا او سردار په زړه کې به ستا عزت او درناوی وي. هغوی خامخا ستاسو مرسته کوي. امکان لري شکنتلا په دوی کې د کومې و په پناه کې وي، خو په قنوج او باري کې تاسو په آرام نشئ ګرځېدی، ځکه د جیکریشن کسان به تل درپسې وي. زه به د یوه ملنګ په بڼه هغه په خپل هېواد کې په بدله جامه کې ولټوم. پر ما څوک شک نه کوي، او زه به په بدله جامه کې د یوه ملنګ په بڼه هغه په خپل هېواد کې ولټوم. پر ما څوک شک نه کوي. له دې ځنګل څخه مخکې یو کلی دی، هلته زما د ماما سوی اوسېږي. که مې د شکنتلا څه درک معلوم کړی شو، زه به هغه ته ځان راورسوم. رنبیر په مړاوې لهجه وویل شمبوناته، نور زما مغزه کار نه کوي. له ځنګل نه چې تیر شول، رنبیر او شمبونات مخامخ یو وړوکی کلی لیده. شمبونات وویل هغه زما د ماما د زامنو کلی دی. رنبیر خپل آس ودراوه او ویې ویل شمبوناته، ته د خپل آس هلته د بیولو پر ځای په دې ځنګل کې پرېږده. تا ته دا غوره ده چې څو ورځې د خلکو له نظره غلی اوسې. زما باور دی چې جیکریشن به زموږ په لټه پسې دغې سیمې ته حتمن راځي. شمبونات وویل تاسو ډاډه اوسئ، ما په بدله جامه کې د خلکو دوکه کول زده کړي دي. زه یوازې ستا په اړه پریشانه یم. رنبیر وویل زه نیغ سردار پورنچند ته ورځم. هغه زما د پلار جان پخوانی اشنا دی. که هغه نوره مرسته راسره ونه کړه نو لږ تر لږه خو به د یوه تازه دمه آس له راکولو څخه انکار ونه کړي. له هغې وروسته به زه ګوالیار ته لاړ شم. هلته د یوه سردار زوی د نندنه په کلا کې له ما سره په جیل کې یو ځای و. زما باور دی او هیله لرم چې د هغه په واسطه به د ګوالیار راجه پر دې قانع کړم چې مرسته راسره وکړي. شمبونات وویل ځه نو ته وخت مه ضایع کوه. د پورنچند کلی له دې ځایه ډېر لرې دی او ستا آس ځواب درکړی. رنبیر او شمبونات له دې ځایه سره بیل شول او هر یو د خطر څخه لرې د خپل منزل په لور روان شول. بلخوا جیکریشن د ماڼۍ په پراخه انګړ کې ولاړ و. د هغه په لاس کې د ولې یوه لښته وه. څو تنه نوکران یې په مخ کې لاس په نامه ولاړ و. جیکریشن له غوسې څخه په ډک نظر د هغوی څخه یې ورته وکتل. ویې ویل آیا تا هغوی په کلي کې هم ولټول؟ هو باداره، د کلي یوه سړي هم هغوی نه دي لیدلي. که کښتۍ په دې غاړه نشته نو معنا یې دا ده چې هغه خره تر اوسه پورې په هماغه بله غاړه بېغمه ناست دي. خو باداره، ما ته په پورې غاړه هم کومه کښتۍ نه ښکاري. جیکریشن په چغه وویل نو کښتۍ څه شوه؟ نوکر ځواب ورکړ باداره، زما په ګمان چې هغوی بلې غاړې ته رسېدلي دي. د دې پر ځای چې کښتۍ په څه شي پورې وتړې خلاصه یې پرې ایښې ده او هغه اوبه ورسره وړې ده. ما له لاندې غاړې څخه د کلیوالو په کښتۍ کې یو سړی استولی دی. هغه به اوس معلومات راوړي.
آیا تا خو به کلیوالو ته دا نه وي ویلي چې زما کسانو یو کس د وژلو لپاره پورې غاړې ته بیولی؟ نه باداره، رښتیا ووایه. باداره رښتیا وایم. نو ته به خپله پورې غاړې ته ولې نه ولاړې؟ باداره خو تا امر کړی و چې همدغه غاړه وګوره او ژر بېرته راستون شه. آیا کښتۍ خو به ډوبه شوې نه وي؟ باداره ما همدا ویل، کښتۍ خرابه وه. د 8 کسانو سپرېدل پکې له خطره خالي نه وو. هغه یې ولې ترمیم کړې نه وه؟ ما پیاري لال ته ویلي و چې کښتۍ سمدستي جوړه کړي. باداره هغه بړهې ته زما په مخ کې وویل، خو تر اوسه پورې هغه هیڅ هم نه دي کړي. بړهه یې راوغواړه، ژر که به. نوکر په منډه بهر ووت او جکرشن د اندېښنې په حالت کې په قدم وهلو پیل وکړ. لږ ځنډ وروسته 4 نوکران ماڼۍ ته ورننوتل. جکرشن ته نږدې ودرېدل. یو نوکر وویل، باداره هغوی راغلل. جکرشن لښته په لاس کې څرخوله او نږدې ورغی. بیا یې په درانه غږ زیاته کړه، ته ولې دومره ناوخته شوې؟ یوه نوکر وویل، باداره موږ د سیند پورې غاړې ته په کښتۍ. جکرشن یې خبره پوره کولو ته پرېنښوده او چغه یې کړه، بدماشه زه هم په دې پوهېږم چې تاسو په هغې کښتۍ کې تللي وئ، خو تاسو دومره ځنډ ولې وکړ او نور ملګري دې څه شول؟ نه پوهېږو باداره، موږ چې پورې وتلو کښتۍ مو پسې راواستوله. چېرته؟ دې غاړې ته باداره. دغې غاړې ته؟ تاسو هغې غاړې ته څه جک وه؟ سپاهي وارخطا شو او ویې ویل، باداره موږ دوی ته کښتۍ راواستوله او انتظار شو، خو بګوان پوهېږي چې هغوی ولې رانغلل او کښتۍ چېرته ورکه شوه. دا ځل جکرشن د چغې په ځای شونډې وښولې او وړاندې ورغی. سپاهي یې 2-3 لښتې ووهه. بیا یې د هغه ملګرو ته وکتل او ویې ویل، تاسو ولې ماته په رډو رډو ګورئ؟ ولې نه وایئ د چا انتظار مو کوه او څوک رانغلل؟ نورو په وېرېدلي غږ وویل، باداره چې د سیند غاړې ته ورسېدو، پیاري لال فکر وکړ چې د ټولو خلکو په یوه پیره کې تلل ښه نه دي، ځکه خو هغه له بکترام سره 4 تنه لومړي واستولو. موږ چې پورې غاړې ته ورسېدو بکترام مو بېرته له کښتۍ سره راواستاوه تر څو پاتې کسان راولي، خو هغوی رانغلل. هغوی کښتۍ هم بېرته راونه لېږله او موږ د سیند په پورې غاړې د هغوی د راتګ انتظار کوو. ډېر ځنډ وروسته ما په دې غاړه د سیند غاړې ته نږدې څه شی ولیدل چې په اوبو کې ښکته درومي. ما ملګرو ته وویل لکه چې زموږ کښتۍ اوبو یوړه، خو هغوی وویل چې کښتۍ نه وه، کوم بل شی و. جکرشن وپوښتل، آیا بندي مو وواژه او که نه؟ باداره بندي د پیاري لال، جیچند او ستارام سره په دې غاړه و. زه پوښتنه کوم چې بندي مو پر دې غاړه له 3 کسو سره پرېښود، د څه لپاره پورې غاړې ته تلئ؟ باداره دا د پیاري لال امر و او بندي په رسیو کلک تړل شوی و، د هغه څخه موږ ته هیڅ خطر هم نه و. جکرشن له غوسې څخه رېږدېده او لښته یې په لاس کې څرخوله. ویې ویل، زه هیڅ نه پوهېږم، تاسو ټول احمقان یاست. زه به تاسو ټول په دار وځړوم. اوس ولې دلته ولاړ یاست؟ ورځئ او هغوی د سیند په غاړه ولټوئ. کیدای شي چې رنبیر ماڼۍ ته له ننوتلو څخه د مخه خپل څو تنه ملګري بهر درولي وي او راغلی وي او هغه یې اوس له پیاري لال څخه ژغورلی وي. که تاسو د رنبیر مړی ونه موند نو د پیاري لال او د هغه د ملګرو مړی به خامخا وتلی. ورځئ او هغوی ولټوئ.
زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.